قرآن مجید ویلی دی نو هغوی دپاره یو بهترینه تحفه درته ښیم ډېره بهترینه تحفه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فداه ابي وامي ونفسي ومالي واولادي. هغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی روانو او نبی کریم علیه الصلاة والسلام زما لاس په خپل لاس مبارکو کې داسې لکه ملګري چې روانې نه نیولی یو او مخکې لاړو. نو چې کتل یو سړی را سره ملو شو نو نبی علیه السلام تپوس ته وکړه نبی علیه الصلاة والسلام چې دا ولې ته خو داسې ډېر بدحاله یې ډېر تکلیف دی ده. وایي هغه وفرمایه چې د الله پیغمبره بیماره مې ما او تنگ دسته مې مال حالم را سره نشته، یعنی مطلب چې هغه ضروري اخراجات هم نشم پوره کولی، بیمارم یم او مال حالم را سره نشته، د مال تکلیف دی راته، ضروري خرچه نشم پوره کولی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې د سورت بنی اسرائیل د 15مې سپارې کې سورت بنی اسرائیل دی، 15مه سپاره چې شروع شي او د دې بالکل اخیری آیت راشي، بالکل اخیری آیت. نو د دې نه مخکې دا الفاظ ورسره یو ځای که توکلت علی الحی الذي لا يموت وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تکبیرا. نا مفتی عبدالعشا صاحب ته ما وی چې تاسو یې څو ځل ووایئ وی 3 ځله او خو به هر صورت که 11 ځل سړی پوره کړي سهار او ماښام که هر مونځ ویلی شي نو هم بهتره ده. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي څه وخت پس بیا نبی علیه صلات وسلام سره زه روانم وم، هغه شان نبی علیه صلات وسلام د محبت لاس زما په لاس کې ورکړی و، ما د هغې لاس مبارک کې خپلې ګوتې ورکړې وي او هغه سړی بیا ملو شو خو ډېر ښه حالت کې و، په ډېر ښه حالت کې و. نو وایي نبی علیه صلات وسلام چې ورسره وي هغه وایي چې د الله پیغمبره بیماري مې هم ښه شوله او مالي حیثیت مې هم ښه شو، بیماری مې مخه شو مالی حیثیت مې مخه شو. نو موږ ورې ټول روحاني بیماران یو ښه او دا معرف القرآن لیکلی دي. نو مته چې د سورت بنی اسرائیل بالکل اخیری آیت خدا الفاظ بیا ما مفتی صاحب نه یو تپوس بل وکړو چې دا توکلت علی الحی الذي لا يموت به هر ځل سره وایو او کنا یو ځل به وایو بیا به قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره. دا به صرف دا به نه وي هر ځل سره به وایي. نو ما ورته یو بله خبره وکړه به چې خبره به لږه خوږه کړم موږ لالچیان یو، ما چې د ستاسو په روایت ویم نو اجازت دی وایي زما په روایت وایه. نو مې د معرف القرآن د مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه په روایت او د هغې په دغه خو دي چې هغې لیکلي دي دې دپاره چې خلک د فایدې اوچتې کړي، خو زما د طرف نه وایي چې زما اجازت دی. نو چا چې قرآن مجید ویلی دی دا شروع کې خو توکلت علی الحی الذي لا يموت، توکلت علی الحی الذي لا يموت او بیا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تکبیرا.